اوکې ګرانو کتونکو السلام علیکم، زم شیرین زاده او دا ټایم د موسیقۍ په پروګرام کې موږ ناست یو. ما یو فرمایش کړی دی د ملګري ته د دې سره به لږه پیژنګلو کوم. ستا نوم څه دی او دا راته ووایه چې ته به نن ما ته زما د خوښې ګانا غږې که نه؟ انشاءالله وایي مسکون ده. او نوم دې راته ووایه. کوم چې په تېر پروګرام کې ما تا ته ویلي او تا بیا به دوباره ما سره کوي انشاءالله. بیا به راته زما حیا تعلیم دی کوزي باندې سره تعلق ساتم. بالکل ټیک. موږ مامډیري کې په ګلونو باندې پروګرام کوو، دغه په هر موسم او ته پکې ګانا ویلې وه، نو هغه ډېره زیاته زما خوښه شوې وه. موږ په زرنده هوټل کې ناست یو، پر عدالي زموږ سره هم دی. زموږ سره دا ورور زما دی، دی به راته خپل نوم ووایي. خالد خان. تاسو هم د کوم ځای جي؟ کوزې باندې جي. دواړه زموږ د علاقې دي او نن خصوصي پروګرام دي زما لپاره کېناستو چې نن ما ته دغه ګانا دي وایي. دغه زما ډېره زیاته خوښه شوې وه، نو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. تاسو هغه دغه کوئ. هزار د مور اغسته او را شواخ له هزاري د مور دعا
دا چې هر ځای کې په هر مقام کامیاب او دا هغه سپي ډیر زیات مننه او ډیر خوند یې وکړو او دا هغه الفاظ او هغه عبرت آموز شاعري ده په دې کې او ورسره کم دغه چې تاسو په الفاظو کې تاسو بیان کړو نو ته څنګه ولګېد فراد علي یاره سکول دا زما په خیال کې د زړه را تارونه یې راله وچېړلاسې وایي چې دومره زیات خوږه وینا او بیا په هغې کې د مور و پلار د دعا هغه اثرات او د هغې هغه برکات بیانول په شاعرۍ کې دا یو ډېر غټ یو فن دی تا څه درځي که نه ته چې ته په خپل ما یې پخوا ویل خو اوس خو هغه څه شیخ راته که ته ووایې چې ته موږ ته څه شیخ د سره لکه داسې ولا نوي ګانې خو راځي نه هغه زړې لا خبره رانه هېر شوي نو ته چې څه لږ ډېر غونډه کې څه ګنګناهټ پکې انقلابي غونډه ګانه پکې وایه د سره یونو د سره به پکې سر واخلي سر به والي او لکه داسې پوره غزل خو لکه زه داسې انقلابي غونډه که څه دغه پکې چې دی پکې لږ دغه والي چې ته کیسه سره کولی شي نو دا دنیا زر به انشاءالله دغه وکړي ترابي ښه یا په دې جوک کې به دغه وکړي ښه جوک سره ډېر دغه دی بس جو دا خو به ډېر خوند وکړي چې که تاسو وکړئ زه به ډېر زیات مشکور یم او فراد علي به هم خوشحاله شي او کنه زه بیا پخواني یادونه تازه نن به موږ لږ دغه راوباسو سیکل راوباسو ځان یې راته پټ ساتلی دی دا زل پس کې سوا د نصیبو بیا په دې کې څه ګناه د ترکیبو چې الله د چا د مرګ نیټه پوره کړي یا په دارو کې اثر نه وي د طبیبو لمنې د کنجکې کې مټې قیمت نه لري لالونه د غریبو د ساده مدد ساده غونډه وینا ده چې پوهېږي یا شاعر یا ډېر په حیرانۍ دیر پاهیرانه اسمان ته وګورم سجدې پر خستا جنان ته وګورم سجدې پر خستا جنان ته وګورم دیر پاهیرانه اسمان ته وګورم دیر پاهیرانه اسمان ته وګورم
دې وکړو او زما خیال دی چې د دې نه به ما خیال دی زمونږ چې کوم کتونکي دي نو هغه به ترې هم دغه شي او زمونږ ترې هم مستفید شو موږ ډېر خوندونه واخیستل که نه ډېر زیات خوندونه او نو پرادالي چې کوم دی چوپا رستم دی خو څه وایي نه څه وایي نه او په کار نه چې ته څه ویلی وې څه لږ غونډې سره ته دغه دې خبره کړې زه ورو ګرمېږم ورو ګرمېږم. د شلو کالو زور زنګ دی که نه او جی ها. ښودل غواړي وروسته ستا دغه ما ته ورنه تا په تېره کې ډېرې زیاتې ګانې ویلې او دا ټول فضل ربي دلې حرمت دلې او دا ټول دا ټول بناس ولا دا ټول به مطلب خو به تاسو جوړ کړو په تېره ځای کې کول به یو او نو اوس هغه ته مطلب دا چې معامله دې ورانه کړې ده نو ما خیال دی چې ته کیسه په دې ویلو خو زه ته ستا خوا ده دغه زور دې نشته له زور خو نشته خیر دی لا ها. عمر زما سره شپون دا اوس داسې مه وایه ها. خو هغه کسن زما نشته اوس هغه ټیم دغه چې کوم ټیم دی هغه ټول دیوال شوی دی. هغه ټیک شو ټیک شو ټیک شو نو زما خیال دی چې د دې سواد په حواله سره سره شته کنه چې یو مختصر غونډه کې سره ته وې د خپل وطن سره د محبت د اظهار ځکه چې زمونږه زما چې کم دغه دی سوچ دی کم زما د صحافت مقصد دی دغه زمونږ د خلک زمونږ د قوم زمونږ د دغه چې کم دی په دې حواله سره شته چې راته ډالۍ کې او زمونږ د ناظرینو ته هم ووایې نو ماته زه به ډېر زیات خوشحاله شم او برادري به هم خوشحاله شي او ډېره باب باندې ما بل ورځ رپورټ جوړو نو ډېر زیات دغه شی دی چې دا د 18 نه والا د 22 په دې باندې تاورلی ده او دا والا ډډ کوي او په دې باندې ماده 12 ورځې مهنت کیږي د دې سکول د خپل نمونه هم کنه ها. د دې تارونو خپل نمونه ها. د ټولو نه د لاندې چې یو نو دې ته زیر وای ها زیرو مینځ دې ته چې کم دی هغه ته بیا بم وای الله دا پاسه چې کم دی نو کټه ده ها د دې خپل او د نور چې کم دی نو دا بیا بچی دي شاتارونه یې پکې دوه نو لکه د دې خپل نمونه هم په خوانو مشرانو یا چا چې ایجاد کړي نو اول نمونه مې خو دي هغه هم یې خو دا خو زموږ د پښتنو دغه دی کنه چې خاص کر زموږ د پښتنو دا راوته دی او دا د مطلب دا دی چې دې تاریخ چې څومره دی نو د پښتنو سره ریلیټډ دی مطلب دا هغو سره تړلی دی نو زما په خپل خیال چې ډېر یو دروند کمپلیکیټډ هم دی دا آسان کار نه دی چې موږ د دې په لاس کې یو دا آسان کار دی دار پزړ کی می وری کی پومزا سواد می ډیر ډیر یادی او پومزا پزړ کی می وری کی پومزا سواد می ډیر ډیر یادی او پومزا سواد می ډیر ډیر یادی او پومزا
ډېر خوند یې وکړو، ډېر زیاته مننه. او زما خیال دی چې ناظرینو به خوند اخیستی او د پښتو پښتۍ او پښتو کې پښتۍ ماتېږي نه، نو پښتو چې کومه ده ژبه دې سره به موږ محبت کوو. او زه یو اخره کې یو دوه پیغامونه ورکول غواړم، او هغه دا دي تاسو چې هر نمونه کار کوئ، که هغه څوک انجینیر دی، که څوک د هر ډاکټر سره دی، که هغه په هر شعبې سره چې وابسته دی، چې د هغې سره د هغوی اخلاص وي او د هغې خپل دغه سره مطلب دا دی په لګن سره کار کوي، نو هغه به په هغې کې خامخا مقام ته رسي. نو د دې دغه سره پیغام په اخیستو سره د نه اجازت غواړم، بیا یو په لوی الله سپارم. امید لرم چې په سوات کې به په ټول ملک کې به زمونږ امن و امان قایمي، او الله دې تر قیامته پورې پاکستان او زمونږ دا خاوره آباد ساتي. پښتون دې الله تعالی آباد ساتي.